اور بعضی نشانی اغا باقی پاتې شوی وي. نشانی دې دپاره بیانو چې زمونږ او ستاسو فکر آخرت پیدا شي او د کم ځای دپاره چې زمونږ او ستاسو تلل خامخا دي چې هغه ځای ته موږ او تاسو تیاری وکړو. حدیث پاک کې راځي وایي چې د قیامت یوه علامه دا ده چې د دیهاتو او د کلو خلق پراشي او په ښاریو کې به کورونه آباد کي او بنګلې به جوړ کي. نو هغه نشانیم زمونږ او ستاسو مخې ته ده چې زمونږ او ستاسو ټولو راتلل د کنو او د اطرافو نه شوي دي او په ښاریو کې زمونږ ستاسو استوګنې جوړې شوي. نو ادام د قیامت د علامونه علامه ده. وی بل علامه د قیامت دا ده چې امانت په خلق غنیمت وګڼي. چا سره امانت حواله شي وی چې راشه بس اوس خو مې کار جوړ شو. هغه که د پیسو په شکل کې دی او هغه که د کور په شکل کې دی هغه که د گاڑی په شکل کې دی هغه که د نوکرۍ په شکل کې دی نو دا ټول امانتونه دي. په دې کې چې خیانت کیږي دا په هغه وخت کې کیږي چې انسان یې غنیمت وګڼي چې بس دا خو ما ته پاتې شوی او بس دا خو زما دي درس استعماله تر دې پورې چې کله موږ او تاسو خیال وکړو د ګنو ټرالي کله روانې که نه نو سړیم بعضې غټ سړیم ورپسې او ماشومانم یو یو ګنې ترې نه راوباسي او غورځی بل ته ویې راټولوي. نو دا ټرالیم دی غنیمت ګڼي چې راشه د مفتو کار دی ټرالي روانه له ځان نه دې وباسه ګڼي. نو دومره قدر زمونږ زړونه سخت شوي دي چې مونږ کې رحم دلي کمه شوې ده. که چېرته یو سرکاري څیز زمونږ ستاسو د لاس نه راشي که نه نو مونږ هغې باندې څه نه کوو. ولې مړه سرکاري دی یار. څه دی؟ سرکاري دی یار. سرکاري نه دی دا امانت دی. نو په امانت مال کې خیانت کول امانت کې خیانت کول او غنیمت ګڼل دا د قیامت د علاماتونه علامه ده. په خپله باندې سوچ وکړو چې چاته کومه عهده میلاو شوې ده آیا دی د دې عهدې سره دا امانت کې ساتي او که خیانت پکې کوي. هغه چې هره طبقه وي تر دې پورې چې یو امام د مسجد هغه ته امامتي حواله شي او هغه په هر څه باندې راضي وي اګري وي او دې خپل امامت پوره نه کوي او زړه کې دا خبره راځي ماله څه راکوي خو چې څه راکوي د هغې دغه ډیوټي ده نه. تا چې په کومه خبره باندې د قوم سره خبره وکړه چې زه به دې باندې راضي ما صحیح شو بالکل زه به کوم. اوس که ډېرې دي او که لږې دي که ستا پې کار کېږي او که ستا پې کار نه کېږي تا خو د قوم سره خبره کړې که نه چې زه به دې راضي یم. نو اوس دا امانت دی خیانت به پکې نه کوې. د امامت سره چې کم منسلک حقوق دي د مقتدیانو هغه به امام سره انجام کوي. دغه شان مقتدیانو د پاره هم شته هغه هم د امام خیال ساتي خو امام به هم خیال ساتي. نو چې امام ته خلاص نه دی نو عام دنیاوي عهدهدار به څه خلاص شي. نو هر کس ته چې کومه ډیوټي حواله شي دا دته امانت دی. که صحیح ادا کړه خو غاړه خلاصه او که صحیح ادا نه کړه د غاړې هارې دی په ورځ د قیامت په غاړه کې پروت.
یو علامه د قیامت حضور پاک علیه الصلاة والسلام دا ښودلې ده وایي چې د بل نه د بچ کېدو دپاره به د هغه کس عزت کولی شي د بل د شر د بچ کېدو نه چې هغه د چا عزت کوي په دې وجه باندې به کوي چې د ده د شر نه زه بچ شمه ورنه د زړه نه به عزت نه کوي صرف د هغه د ظلم نه به ځان بچ کوي نو د هغه به تعریف هم کوي د هغه به مد هم کوي دې وجې نه حق دې وخت کې حق خبره څوک نشي کولی چې حق وې مد مقابل به څوک ځان ته ودروي چې بهی دا خو یې زه یاد کړم یو ځای کې خبره اتره وه دقسې د جمعې مونځ شو او د هغې نه پس بیا یو څو ورځې پس یو کس دوه خفه شوي وایي چې ولې وایي چې دا امام صاحب زمونږ سره اختلاف ساتي وایي ولې وایي ګوره د تیره جمعه په بیان کې ویلو چې څوک خویندو له حق نه ورکوي نو هغه به ګناهګاري او په ورځ د قیامت پتې الله تپوس کوي وایي دا ده ته ټیک چا شیطانه کړې وه ځکه یې دا بیان کړی دی نو هغه ورته ویل ولې وایي ده ته اوس څه پته ده چې زما په کور کې خویندې دي خو وایي چا به ورته ویلي که نه او د هغه خویندې وې نه به یې ورکولې مشهوره پسې داسې وه چې لکه دی خویندې نه ورکوي چې دا زه ورکم زما جایداد لږ دی بیا به رانه حصه غواړي نو دې وجې نه یوه خورې وفات شو او یوه جمدۍ وه اوس پته لرېږي چې یې به وکړو به نه بهر کې موږ او تاسو ټول د ګناهونو نه ډک یو موږ تاسو ټول خطاکاري موږ تاسو الله جل شانهو پیدایشي کمزوري پیدا کړي وو خفه کېږو بیا ولې او بیا مسلمان به ولې خفه کېږي چې مسلمانی او غلط کار موږ نه کېږي او څوک یې راته وښیي نو پکار ده چې شکریه یې ادا کوو ولې چې غلط کار انجام غلط وي او د ښه کار انجام ښه وي که غلط کار کیږي نو په ورځ د قیامت په سزا ملاویږي نو چې موږ په دنیا کې څوک د سزا نه بچ کوي نو موږ او تاسو د هغه شکریه ادا کول پکار نه دي چې بهی دا سړی ما ته وایي چې مونځ کوه خو د مونځ په سر به زه جهنم ته ځم که نه نو چې زه مونځ کوم نو زه به د جهنم نه بچ شم نو دا خو ما ته سمه لار ښیي دا خو ما ته د ګټې لار ښیي یا نور ګناهونه دې موږ نه کېږي او څوک راته وایي چې یاره دا کار مه کوه یا داسې عوامي مجلس کې خبره وشي نو بیا هم خفګان په دې پکار دی چې دا کار ما کې ولې دی چې دا زه د ځان نه وباسم ګوره او خوشحالي په دې پکار ده چې وایي داسې ملا څوک شته چې موږ د جهنم نه بچ کې او د جنت لاره راته ښیي نو وایي چې یوه علامه د قیامت دا ده چې د خلکو د شر په وجه باندې ما د خلکو عزت کېدی شي بعضې سرمایهدار او مالدار خلک بعضې یادومه هغه داسې چې د هغوی دغه ګاډ نه تپوس کې خان صاحب دې څنګه دی ورکې که مړه کنځل پسې کوي او چې ورته مخامخ شي دا چلې کړی خادم دی یمه جي بېګا مې مې خوب کې لیدلی وي جي د هغه د شر نه د بچ کېدو دپاره نو دې وخت کې هغه سیز عام شوی دی او الحمدلله داسې شته الله جل شانهو لومړی حق پیدا کړي نیکان خلک پیدا کړي چې هغوی لګیا دي بیا هم نه په سر دي او نه په ځان دي او نه په مال دي بیا هم حق خبره کوي او زمونږ او ستاسو د مخې دي چې حق پرسته انسان حال سید په دې ملک په نورو ملکونو کې هر ځای کې چې سپینې وې او حق بیانې څوک به راپاسي نو دا به د قیامت علامه شي چې حق نه بیانېږي د شریر انسان د شر د لاسه یوه علامه د قیامت دا ده وایي چې خلک په خپلو تیر شوو خلکو باندې لعنتونه لیږي په مخکینو خلکو به څه لیږي لعنتونه
دا مونږ او تاسو اوریدلی دي بعضې زوی راپاسې پلار یاد کي خدای دې مړه بس زمونږ پلار موږ له څه کړي دي سړیا بعضې دي متکرزلو کې خدای دې زما پلار غل کي خلکو بنګلې جوړې کړي او زمونږ پلار پردی مزدورۍ کولې او ځان یې نه پیژندو او جیداد ته پلانکي اغستی او جیداد ته ډنګري واغستو خدای دې داسې داسې کي د دې نه علاوه نور داسې مشران تیر شوي نو بس غرور او تکبر کې راپاسې پلانکي داسې او هغه خو داسې ژوند تیر کړی نو خپل او تیر شوو خلکو پسې او پخواني خلکو پسې بد ویل دا د قیامت علامه ده بله د قیامت علامه دا ده چې کوم علما د دنیا نه ځي د هغوی په شان به بیا په دنیا کې نه پیدا کیږي په دې ځمکه باندې شیخ شهید حضرت مولانا حسن جان صاحب مدنی رحمت الله علیه هغه شهید کړی شو د هغه ثاني بیا پیدا شو بل عالمان ډیر دي خو د هغه غوندې پیدا شه یا به پیدا شي دغه رنګې شیخ سمیع الحق رحمت الله علیه شهید کړی شو د هغه ثاني بل عالم به اوس پیدا شي دغه شان حمدالله جان ډاګی رحمت الله علیه شیخ الحدیث والقرآن رحمه الله لوی عالم د خپلې زمانې او لوی مفسر او لوی شیخ الحدیث هغه د دنیا نه لاړې وفات شو د هغه غوندې به بل راشي عالمانو به د هغه باره کې وی که فقه حنفي ختمه شوې وه او حمدالله جان ډاګی شیخ صاحب جمدی انشاءالله فقه حنفي به واپس حق شانتي ولیکي دومره علم الله غله ورکړی و دغه رنګې ډاکټر شیخ بل شیخ د اکوړي شیخ شریلی شاه صاحب رحمت الله علیه لوی عالم ده هغه لاړې د هغه په شان به بل راشي زمونږ د شیرګل د سیمې حضرت محمد احمد رحمت الله علیه حضرت محتمم باباجی صاحب باندې مشهور و د شیرګل په جنازه کې 4.5 لاک خلک ولاړو لویه هستی وه د هغه نه پس د هغه زوی دی ماشاءالله خو هغه ته خو نشي رسېدی که نه زمونږ د دې پېښور د سیمې مشهور خطیب لوی ولی الله چې څه ویلي اوس یې موږ په دې سترګو ګورو حقه شانتي کېږي حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه د هغه غوندې به بل پیدا شي هغه چې کومې څه ویلي دي په چا به ښه لګي او په چا به بدې خو چې سوچ ورته وکړي ډېر حقیقت یې بیان کړی دی مې بیګام یو بیان اورېدو سارم وایي چې غر کېږئ ګورې عذابونه در باندې را روان دي ګورې سم شئ ټوله ورځې مزدوري وکئ او د شپې هغه پیسې راواخلئ او وي سی آر پې راوړئ او ورسره کیسټ راوړئ او ټي وي په کرایه راوړئ او هغه د مزدورۍ پیسې په فلم باندې ولګوئ نو اوس هغه حالات د هغې نه هم زیات بدتر دي چې په خوارۍ مزدورۍ باندې پیسې وګټلی شي په کومه لار باندې لاړې شي بیا نو یوه علامه د قیامت دا شوه چې کم علماء کرام لاړ شي د هغوی په شان به بیا دنیا